جان دی څوک د ځمکې نه اسمان ته شي ختلی د عیسی لاره ورکړی دا مکان دی دا یو اوږد هغې ویلی سلسله ویلې بیا اخره کې داسې وایي مخلوقات واسې نه دی پېژندلی لکه ده سره چې قدر د خپل ځان دی دا د حدیث ټوکړه ده دې باندې بیا وروسته وضاحت کوم بیا وایي د زرګونو صفتونو راشه ګوره یو صفت یې کړی ما عبدالرحمن دی دا زمونږ او ستاسو خوشنصیبي ده چې الله رب العزت موږ مسلمانان پیدا کړي یقینا درته وایم که چېرې موږ په نورو مذاهبو کې پیدا وی نو زمونږ دپاره خو به ډېر دنیا کې خو به ټیک د موږ سرګردانه وي خو آخرت به هم زمونږ سرګردانه وي موږ او دا تاسو چې کوم راجمع شوي وو زمونږ او ستاسو دا 3 ورځې دا د کوم کورس د نقاط چې مولانا صاحب د کړی د الله تعالی د دوی ته نوره هم ترقي ورکړي یقینا په دې وخت کې خو څونه علماء کرام چې په خپل مقام کار کوي هغوی بهترین کار کوي خو دا د الحاد موضوع یو داسې چیلنج ګرځېدلی دی چې دا د مذاهب عالم دپاره چیلنج دی که هغه عیسایت دی او که یهودیت دی ولې د الحاد په تعریف کې دا راځي چې الملحد هو الکافر بالله و بالادیان کلها ملحد ویلی کېږي هغه شخصیت ته اصطلاحي تعریف دا دی ملحد ویلی کېږي هغه شخصیت ته چې هغه د الله تعالی نه او د ټولو مذاهبو نه انکار کوي د الحاد پس منظر چې دی نو الحاد د قدیم زمانې نه را روان دی د قدیم زمانې الحاد چې وو هغه غیر مربوط شکل کې وو هغوی به اشکالات انفرادي راتلل دا اجتماعي دي څنګه به اشکالات انفرادي وو یو کس راغی سوالات یې وکړو 3 سوالونه دي زما که چا جواب راکړو زه به ایمان راوړم یو عالم ورته ویل چې ته اعتراضات وکړه موږ به جوابات درکړو وایي د الله تعالی نه خوا څه دي او دویم سوال دا دی چې الله تعالی چرته چاته ګوري عجم ته ګوري که عرب ته ګوري د هغه مخ کوم طرف ته دی او دریم سوال دا دی چې دې وخت کې اوس الله تعالی څه کوي نو هغه عالم ورته ویل چې ټیک شول ته دې جوابات ته ویل چې ته ګنتي شروع کا حساب شروع کا د لسو نه حساب شروع کا نو 10 شو بیا 9 شو بیا 8 7 6 5 4 3 2 1 اخوا سدي اخوا خو صفر دی نو ورته ویل چې اخوا صفر دی عدد نشته خو د الله نه مخواس نشته کنه بس الله خو کن فیکون ذات هو الاول والآخر والظاهر هو اولم دی آخرم دی ظاهرم دی باطنم د الله تعالی نه خواس نشته خو بیا هم سوال نشته دی وایي د الله تعالی مخ چېرته دی شمع ورته بله کړه وایي د دې مخ چېرته دی دا خو هر طرف ته د مخ دی د الله تعالی هم هر طرف الله تعالی منګه پیدا کړی دا بعضې خلک وایي چې الله چېرته دی الله تعالی موجود بلا مکان دی دا یاد ساتئ ګوره هغه مکان ته ضرورت نه لري ګوره صاحبانو لکه دا لیپټاپ چې چا جوړ کړی دی دا لیپټاپ چې چا جوړ کړی دی نو دا کس په دې لیپټاپ کې دننه ناست دی تاسو نه دا موبایل چې چا جوړ کړی دا په دې کې دی وایي الله چېرته دی موږ وایو الله موجود بلا مکان دی دا خو موږ مخلوق یو هغه خالق دی که نه موږ وایو موږ که چېرې دلته په دنیا کې د الله تعالی دیدار خو د قرآن کریم نه ثابت دی چې محال دی ولې که چېرې په جهت کې به هغه بیا وي نو جهت خو بیا دا محدود کو ته الله تعالی لکه بعضې خلک داسې دي چې هغوی د الله دپاره مکان ثابتوي خدایات ساتي دا خو د جسمیت عقیدې ته لاړې که نه ولې خو دا مکان خو د مکین څه وي مکان د مکین نه غټ وي که نه وي نو دا ځای دا غټ یې زه دلته ناستم که نه دا یو لویه موضوع ده جدا موضوع ده ولې صاحبانو نو د عالم ورته ویلي چې الله تعالی هر طرف ته مخ دی بیا ویلې ښځه درېیم سوال کوم دی وایي درېیم سوال داسې دی چې الله تعالی اوس دې وخت کې څه کوي او ورته ویلې ښځه ته کرسۍ کې ناست دی ته راپاسېږه سایل ته سوال وکړه زه به کرسۍ کې کښېنم نو دا چې کرسۍ کې کښېناستو د عالم تپوس یې ته وکړو الله تعالی کم طرف ته وایي الله تعالی اوس څه کوي وایي الله تعالی دا وکړه ته کرسۍ نه پاسولو زه پکې کښېنولم هغه ګوره هغه معقول جواب هغه له ورکړو نو هغه به مطمئن شو دا جدید الحاد چې راغلی دی نو د ده نه وروسته مادي قوتونه موجود دي ملي زبانو زه خپل